بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دینه مخکې درسونو کې د قرآن کریم فضیلت بیان شو. نن مونږ باقاعده د قرآن ترجمه او تفسیر به ان شاء الله شروع کوو. د قرآن د تلاوت او د لوستلو نه مخکې الله تعالی مونږ ته دا حکم کړی دی چې مونږ د اعوذ بالله دا وایو، ځکه په سورة النحل کې الله تعالی دا امر کړی دی فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم. کله چې انسان د قرآن د لوستلو اراده کوي نو د قرآن د لوستلو نه مخکې دی اعوذ بالله وایي، یعنی په الله سره د پناه غواړي د هغه دشمن او شیطان نه چې هغه زمونږ د ټولو انسانانو دشمن دی او په هر موقع او په هر ځای کې د انسان د ګمراه کولو کوشش کوي. نه هغه د الله تعالی یو داسې مخلوق دی چې هغه موږ په سترګو نشو لیدلی، نه د هغې نه د حفاظت او د ځان د ساتلو واحده طریقه هغه دغه طریقه ده چې الله تعالی موږ ته کومه ښودلې ده چې موږ په هر یو کار کې د الله په مدد سره د دغه دشمن نه د شیطان نه پناه وغواړو. نه په احادیثو کې یو څه الفاظ د اعوذ بالله راغلي دي. اول به ان شاء الله موږ هغه الفاظ ذکر کو. مسند احمد کې یو داسې الفاظ دي چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه. زه پناه غواړم په الله سره د هغه شیطان نه چې هغه رټلی شوی دی، د هغه د وسوسې نه او د هغه د پوکي نه او د هغه د چوپ کولو نه، یعنی د هغه د سحر او د جادو نه. نه دې کې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم سره دغه درې الفاظ یو ځای کړي دي، من همزه ونفخه ونفثه. دویم قسم الفاظ چې دي هغه دغه الفاظ دي، خو په هغې کې اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه. هغې کې هم دغه همزه ونفخه ونفثه دغه الفاظ دي، لیکن پاغه کې صرف اعوذ بالله سره او الشیطان الرجیم نه مخکې السمیع العلیم چې دی دا سره اضافه شوی دی. یعنی زه پناه غواړم په الله سره هغه ذات چې هغه اورېدونکی دی او پویه دی. دې کې دوه صفات د الله تعالی نور ورسره یو ځای شوي دي چې یو سمیع دی او بل چې دی علیم دی. او د چا نه پناه غواړم د شیطان نه چې هغه رټلی شوی دی، د هغه د وسوسې نه او د هغه د پوکي نه او د هغه د چوپ کولو نه. دریم قسم الفاظ چې دي هغې سره دغه درې الفاظ نشته. هغې کې دي اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. دغه درې الفاظ آخري کې چې من همزه ونفخه ونفسه دا ورسره نشته. نو د دې معنا دا چې زه پناه غواړم په الله سره هغه ذات چې هغه اورېدونکی دی او پویه دی، د شیطان نه پناه غواړم چې هغه رټلی شوی دی. دا درې قسمه الفاظ چې دی که په دې کې هر یو قسم الفاظ انسان ووایي هغه بهتر دی، جایز دی او د دې درې واړو ثبوت په حدیثو کې شته. څلورم قسم الفاظ چې دی هغه عام موږ عوام الناس چې کوم اعوذ بالله وایو، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم چې زه پناه غواړم په الله سره د شیطان نه چې هغه رټلی شوی دی. نو دا الفاظ په مصنف عبدالرزاق کې ذکر دی او د سیدنا عمر رضی الله عنه او دارنګې د ابن عمر نه دا دغه دی مروي دي چې دا د قرآن د لوستلو په وخت کې زیات دغه نشته د دې ثبوت، لیکن دا د چې دا د غصې په وخت کې ثابت دی.
نه د قرآن د آدابو نه یو ادب دا دی چې کله من قرآن تلاوت کوو، قرآن وایو، د قرآن تفسیر شروع کوو، نو د هغې نه مخکې موږ له پکار ده چې اعوذ بالله وایو، او د اعوذ بالله دپاره دغه الفاظ چې په دې باندې هر یو انسان وایي نو هغه ویلی شي جایز دي. که بیا نور اسم ورته دا نور الفاظ انسان ته نه یاد، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دا ټول جایز دي او ویل پکار دي. نه هغه دشمن چې موږ هغه په سترګو نه وینو، پکار دا ده چې هغې دشمن نه موږ په هغه طریقه پناه وغواړو چې کم الله تعالی موږ ته ښودلی ده. نو د الله نه دعا ده چې موږ ته د الله تعالی په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي. صلی الله علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین.